دویم یو ملګري پوښتنه بله کړې ده چې یو وړکی د یوې وړکې سره مینه کوي دې څه حکم دی؟ دا سوال اصل غلط سوال هم دی، خو بهرحال یو ملګري کړې ده پوښتنه. ګوره انسان په زړه کې فطرتي طور باندې د سړي د ښځې سره مینه پیدا کېږي او د ښځې د سړي سره مینه پیدا کېږي. د انسان فطرت اوس دې لپاره یو سړي یا یو انسان یوه وړکې ول د خبې باندې ولګېدله نو دې کې هېڅ ممانعات نشته، هېڅ خبره نشته، ولګېدله خبه ولګېدله. اوس د دې حل دا چې زر تر زره خپل مور او پلار ته وایه چې یاره پلانکي لور هغه ما یې بره په رشته کې وغواړه، که هېر یې کړله ښه هغه، که هېر یې نه کړله بس ځان نه لیونی مه جوړوه چې هله زه به بس نشې شروع کوم او زه به چې ګنده داسې کوم او زه به دا کوم. دا خبرو اجازت اسلام نه ورکوي او ځان نه لیونی مه جوړوه. بله ویله الله پاک ښکلې جینۍ ورکړي، ښکلې زندګي ورته تېرېږي، ځان نه لیونی نه جوړوي. او یوه خبره سره یاده ساته ټولو ځوانانو ته یم، نن سبا چونکې حالات خراب دي، ډېر ګډوډ حالات دي، موبایل نه اخیستی دي پردې وړکو سره باندې ګڼېږي، ما ورسره مینه ده. بس چې پردې وړکې سره ګڼېږي بیا خپلې خور پوښتنې مه کوه چې یاره ما خور چا سره ګڼي یا ما لور چا سره ګڼي. چې ته د بل چا سره ګڼېږي ام یې چا خور ده او ام یې چا لور ده، بیا په خپله باندې هم غوسې مه کوه. د خپلې بره کې غیرت راوچتېږي چې ما خور یې بل چا سره ونه ګڼېږي، ما لور یې بل چا سره ونه ګڼېږي او په خپله ټوله ورځ لګیا وي، نو دا بې غیرتي ده. چې څه ځان لپاره کوي او د بل لپاره، چې خپله خور ته اجازت نشي ورکولی چې بل چا سره وګڼېږه، نو نورو د خویندو سره په موبایل باندې ځان نه پښتون جوړوي، ځان نه چې کوم د بې غیرته نه جوړوي.